چې تقسیم کړو سره افغانۍ موږ نعوذ بالله مسلمان نه ګڼو هندو ته موږ لاس ورکوو خو افغانستان نه نفرت ته ایران ول نه نفرت ته ایران له موږ نه نفرت ته سعودي موږ نه نفرت ته موږ له سعودي نه نفرت ته انګریز سره هر یو یاري کوي سکھ سره یې کوي هندو سره یې کوي خو مسلمان سره یاري نه کوي. نو دا چې دا نن موږ مار خورو مسلمانان دا نه چې انګریز په حق دي نعوذ بالله دا وجه دا ده چې موږ خپل مقام پرېښی ده مرکز مو پرېښی ده رمې نه چې وزه ګوشي سي که نه بیا سپیو او لیوانو په لاس باندې ورچي دا هغه سپي دي د خدای پاک ول چې موږ پسې اچولي دي او دا به مو ذلیلۍ او ذلیلۍ چې تر څو پورې موږ خپل دین او خپل قانون نه یې خپل کړی او نه مو یې پیژندلی. دا ملک پاکستان دا دغ کار پاره نه و جوړ چې دا موږ ول لګیا دي کوم په چې کوي رمضان شریف میاسته او څه شی لګیا دي 225 اخته دي سره دا دای موږ دې پاره ملک جوړ سلی او 22 لاک خلکو وینه دې پاره توی سلی و. غرض دا درته وایم چې صحابه دین مټي دي خو صحابه تاریخ تاسو موږ تر شولی نه ده څوک مو په ملا مینئ څوک مو په پیر مینئ څوک مو په تبلیغ مینئ او صحابه او چې دین راوړی و هغه یې موږ ته نر وښولی چې صحابه او څرنګه دین کړی ده. نو دا حاضرینو حضور علیہ السلام صحابه داسې ایمان و چې حضور علیہ السلام چې ورته وفرمایل بیا داسې و جنت خو یې لیدلی نه و په سترګو خو داسې یقین به یې جوړ ستی لکه چې ویې لیدی په سترګو به. یو حضور علیہ السلام یهودي سره چې سودا باندې وخبره سره نو حضور علیہ السلام نه ګواه غوښتل ګواه ونه حضور علیہ السلام ته چې ما پیسې پرې کې کړي دي هغه نه منله دې چې حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه پر علی صحابي و یا رسول الله څه وایي ما دا سودا کړې وه ورسره پیسې مې وردي دا نه مني اوس ګواه غواړي و یا رسول الله زه ګواه یم زه وایي ګواه یم. حضور علیه السلام ورته ګواه خو هغه چې شا یې لیدلی خبره یې لیدلې اورېدلې ته خو ویې نه هلته چې موږ سودا کوله نو یا رسول الله هغه جنت موږ لیدلی ده چې منلی مو ده خدای پاک موږ لیدلی ده چې منلی مو ده دوزخ مو لیدلی ده چې منلی مو ده هغه مو تا په زبان مبارک باندې منلی دي خو چې نن دغې خبرې چې ته چې څه وایې هغه حقه ده وایي زه ځکه ګواهي کوم په دې باندې. بیا حضور علیه الصلاة والسلام درته داسې زیری ورکړی اعزاز ورکړی قیامته پورې ابوبکر صدیق اول امتي د هغه نه راواخله تر اخیر امتي پورې چې چیرته چې مسلې ګواهان به 2 پوره کوي پس به ګواهي قبلیږي او پوره کېږي به او حضرت خزیمه ته حضور فرمایل چې چیرته ته ګواه هلته به یې 2 ضرورت نه ته به 2 برابر. نو دا صحابه کرامو کوم ایمان او موږ 15مې صدۍ چې رالو دنیا فتنې دوره ډېرې سلې او بیا دین په نام باندې دوره ډېرې فتنې